العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل باب د بیان دا هغه څه کې چې راغلي دي چې په اول وخت کې منځ کول دې کې زیات فضیلت دا خو د امام ترمذی رحمه الله خپل رائے ده چې وخت اول کې فضل دی مطلقاً چې اول وخت کې سړی منځو کې وخت اخر کې فضل نشته او د تقریبا ګڼ احادیث په دې باب کې ذکر کړی دي خو صحیح خبره ده چې وخت اول کې فضل دی دې باره کې څومره احادیث د ذکر کړی دي صریح نه دي په فضیلت د وخت اول او کم چې صریح دي په فضیلت د وخت اول هغه صحیح نه دي ایکي ذوب او احناف هم د وخت اول د فضیلت قائل دي البته د حق مصلی د وجنا یا د حق صلات د وجنا یا د حق وقت د وجنا د وخت اول د فضیلت منتقل کوي چاته وخت اخر ته اخرم د سي اخر نه چې اخر وخت مکروهات ورسي درمیان تا او هغه هم ګڼ دلایل دي چې نبی اسلام اخر وخت کې لکه صلات اسپار کړي دي او یا ماسختن رسته کړي دي کنه داشتا دې باب کې چې څومره حدیث دي اکثر چې صریح دي هغه صحیح نه دي او کم چې صحیح دي هغه صریح نه دي په داوا کې هغه نه مانځه فضیلت معلومیږي چې په وخت کې وشي اول او اخر پکې نشته وای بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا ابو عمار بن حسين بن قريش وقال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن عمر العمري عن القاسم بن قناب عن عمته ام فروه رضي الله عنها وكانت ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل قال الصلاه باول وقتها دا حدیث د ام پروه دی ام پروه انصاری بیبی دا او د ابوبکر صدیق خور دا علاتی خور دا ام پروه بنت ابي قحافه مور بدل او پلار یو دا د هغه مبارک بیبیانو چې نبی علیہ السلام سره بیعت کړو قالت سئل النبي صلی الله علیه وسلم دا وی د نبی علیہ السلام نه تاسو ایو الاعمال افضل په عملونو کې کم یو عمل غوړه دی قال نبی علیہ السلام ته الصلاه لاول وقتها منځ په اول وخت کې غوړه دی تاسو په پوښتنه مولا علی قاری خو جواب کړی اول وقتها سمانا دی اول وقت حل مختار کم وخت چې غوړه دی هغه په اول وخت کې وکي او زمونږ په مذهب کې خو ماخام کې اول وخت مختار اول دی ماسوتن کې وقت مختار چې کم دی اخیر دی چې څومره پکې تاخير وشي ماسوتن کې په وړي کې چې کم دی ابرات کې اول وخت کې وشي وغیرہ داسې دا مراد دیم داره چې دا حدیث ضعیف دی ځکه دې کې عمری راغلی دی او دا ضعیف دی او دا قاسم ابن غنام نه روایت کوي او قاسم ابن غنام دا د مجهول خزنه روایت کوي او هغه د عامه نه روایت کوي چې ام پروا ده الکه په پوښي ان قطام د پکې دی حدیث کې استراب هم دی او عبد الله ابن عمری دا ضعیف هم دی سند لحاظ سره اله وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا يعقوب بن الوليد المدني عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت الاول من الصلاه رضوان الله والوقت الاخر عفو الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اول وخت د مانځنه د خدای رضا مندی ده او اخر وخت د خدای د طرف عفو ده اول وخت کې د چوک خدای بدل ناراضه شي اخر وخت کې د چوک وشو خو دې پر پوښي نو دا د خدای د طرف نه بدل ته معافي وشي خکار دی ونه کو نو دې کې دا وایي چې وخت اول نه
وقت مستحبه مراد ده وقت مستحب اول دا د الله د طرف رضوان ده او وقت اخیر د خدای د طرف عفو ده الله. وفي الباب عن علي وابن عمر وعائشه وابن مسعود رضي الله عنه وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب عن ابي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي ثلاثه لا تؤخرها الصلاه اذا آنت. درې سیزن علی رضی الله عنه فرمای مرسته کوا مون چې کله ټیم راش آنت یا حانت والجنازه اذا حضرت جنازه چې حاضر شي والایم لوانت اذا وجدت لها کو پاچتا ورته سیال پیدا ایم لوانت ته وای به خزه سړی ته او به سړی خزه ته پیغلا دغه الک غیر شادي شوه الک او جنای اچتا ورته کو په سیال پیدا کده د مساوی نو ور کوي یا اسلام کو درې سیزن مرسته کوا یو پکې مونږ دی نه دا خو استدلال نشه مونږ مرسته کوا ټیک ده منګه وای مونږ وخت مکروه ته مرسته کوا دی خو منګم قایلای دا صحیح دی خو صریح نه دی اباظي وای دا حدیث صحیح نه دی ولی انقطاع ده پکې محمد ابن عمر ابن علی دا د چانه روایت کوي د خپل پلار نه چې عمر دی او عمر روایت کوي د علی نه او د عمر سما د علی نه د ثابت علی شهید شه او عمر ورکوټه د عمر سما د علی رضی الله عنه نه ثابت. قال ابو عيسى حديث ام فروه رضي الله عنها لا يروى الا من حديث عبد الله بن عمر دا ضعیف دی ګوره عبد الله ابن عمر عمری وليس هو بالقوي عند اهل الحديث واستربوا في هذا الحديث او دې حدیث کې استراب راغله دی استراب تراویانو استراب کې راغله دی الله. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن ابي يعقوب عن الوليد بن عيزار عن ابي عمرو الشيباني ان رجلا قال لمسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود ته سړی له ايو العمل افضل قال سالت عنه رسول او ته ما د نبی له سلام نه دی بارک ته پوښتنه کو چې کوم یو عمل غوړه دی نبی له سلام ته الصلاه لوقتها الصلاه على مواقيتها منځونه په خپل وختونو قلت وماذا يا رسول الله بیا څغور دي قال بر الوالدين قلت وماذا قال الجهاد في سبيل الله دا درې ذکر کړه چې صلاه تعالی میقات مواقیت هدا تهذیب الاخلاق او بر الوالدين دا تدبیر المنزل شکور بدی جوړي چې مور پلار سره نیکی کې او دریم جهاد په سبیل الله سیاست مدني شه د حکمت عملی درې شوبې پکې ذکر دا حدیث صحیح ده ټول راویانه ثقه دي خو دا صحیح ده خو صریح نه دي الصلاه علی مواقیتها من په خپل وختونو نو چې روسته منګه کو خپل وخت کو کبر دی وخت الصلاه علی وقتها خو شکم. قال ابو عيسى وهذا حديث حسن صحيح وقد روى المسعودي وشعبة والشيباني وغير واحد عن الوليد بن عيزار هذا الحديث. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن اسحاق بن عمر عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الاخر نبی اسلام مونږ نه دی کړی ورستی وخت کې مرتين دو کرتم حتی قبضه الله تر سوچ خدای قبض دا ضعیف دی ځکه اسحاق ابن عمر مجهول الحال دی او دیم دا چې سمایم د عائشې نه ثابت نه دا منقطع دی. تاسو په پوښتنه چې نبی اسلام دریم دار چې نبی اسلام په وخت اخر کې دو کرته مونږ نه کړه تا وخت اخر نه وخت مکروه مراد وخت مکروه کې الله. قال ابو عيسى هذا حديث غريب وليس اسناده في متصل. قال الشافعي والوقت الاول من الصلاه افضل ومما يدل على فضل اول الوقت على اخر اختيار النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهم فلم يكونوا يختارون الا ما هو افضل ولم يكونوا يدعون الفضل وكانوا يصلون في اول الوقت. قال حدثنا لذلك ابو الوليد المكي عن الشافعي. باب ما جاء في السهو عن وقت صلاه العصر باب ته په بیان د هیره کې د مازیګر د مانځنه سړی نه مازیګر مونږ پاتیش هیره ذکر کړه حدیث کې خو قصدن ذکر راځي ځکه هیره مانځه کې خو چې په هیره درنه پاتې شي خو څه ګناه نشته قصدن دی خو باب کې سهو ذکر چې مسلمان شان سره د نه دي مناسب چې درنه قصدن مونږ قضا شي ابا مسلمان چې قصدن مونږ قضا کوي دا ور کوي. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي تقوده صلاة العصر فكأنما توتر أهله وماله.
ها سره تپوتو صلات العصر چې مازیګر مونږ قضا شي فکانما وتر اهله و ماله گویا کې چې هلاک شه اهل ددا او مال ددا وتر اهله و ماله دا اهله و ماله دا بنای به پایل شي د وتر د پاره واخیستل شمال د لوټ شو او اهل ددا دې پر پوش او بعض کې راځي وتر اهله و ماله بیا به دا مفعول ثانی شي د وتر د پاره او مفعول اول به حذف شي نو بیا به دسی شي وتر اهله مال و اصیبا فی ماله و اهله لکه مصیبت چې ورسیږي د په مال او اهل الله. وفي الباب عن بريدة ونوفل بن معاوية رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح وقد رواه الزهري أيضا عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء فی تعجیل الصلاة اذا خرها الامام بعد په بیان د جلتۍ د مانځه کې چې امام کله رسته کوي پخوا خو ډېر ښه وختونه وکنه امام به بادشاه به مو امام به مو علاقه گورنر به امام به مو منځونه به مور کول نو بجمه من بیان به شروع کیا به ماجیګر مانځه کې بیان شروع کو مونږ به ځکه کومځ کړه به تی خلق تلل مونږ به نه کاو اول به بیان کاو نو بیان زړه بلاس به دومره وکړ چې ګنټو له به خبره پوره او څوک په پاسې دی نه چې ځکه حاکم وکړه تاسو به پوښی دې حدیث کې براشي چې امام کله مونږ د سرسته کوي وخت مکروه یا قضا کوي نه چې دا خلک راشي دوی دی اول خپل فرض مونږ پټو کی خلکو به خیال چې نه پل کوي او دې څوک بیا که امام په ټیم کې وکړه خو د در پاره غن نه پل شو که بیٹه مې وکړو پاسې د سیم دی نه پل شو د خو فرض سیم کړی کار به نه کوي ځکه به اتفاقی راځي حاکم سره د امیر سره به دومره دغه نه کوي چیر به ور سره نه کوي هغه به عزتي ونه کوي کار به نه کوي لکه تاسو به پوښتنه وبه قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان الزبعي عن ابي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر امراء يكونون بعدي يميتون الصلاه فصل الصلاه لوقتها فان صليت لوقتها كانت لك نافله والا كنت ابو ذر وای چې نبی علیہ السلام راته فرمایي یا ابا ذر اے ابو ذر عمراون یکونون بعد امیران به زمانه رستراش یمیتون الصلاه معنا یؤخرون الصلاه من به ډیر رستکای فصل صلاه له وقتها تخپل من خپل وخت کې وکا پاین سلی تل وقتها کچرته تا منځو کې د امیر سره په وخت کې کانت لکنا په لدا بستا د پاره نه پلس ویلا ک به وخت دی او قد كنت حضرت صلاه کته خپل من بچ کړی کنه من بدی کړی الکه په پوښتای الله. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود بن عبادة بن ثابت رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث أبي ذر رضي الله عنه حديث حسن وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحقون أن يصلي الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام ثم يصلي مع الإمام والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم وأبو عمران الجوني واسمه عبد الملك. دا روایت کې عبدالرحمن ابو عمر ابو عمران الجوني راغی د دنوم عبدالملک ابن حبیب دی با ما جا په نو معنی صلات سړی ودی شي د مانځنه چې را پاتې کې مونته قضای کله دې وشي کنه سړی ودی به چې را پاتې مونته دا باندې چې را پاتې کې په ټول اسباب خلکو لبم وای ما سار را پاتو موبایل بم برابرې او چې بیا هم پاتې شوینو بیا خیر دی الکه دان چې توای چې زبوده مونږ نه کوم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الانصاري عن ابي قتادة شعر نه ير شکنه خوای اور پسې نو معنی صلات الله وا قال ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نوم عن الصلاة فقال انه ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظة فاذا نسي ليس په خوب کې تفرید کوتای نشتا انما تفرید په کوتای په یقظت کې چې ویخه مونږ نه کې فاذا نسي احدكم صلاتن چې کله هیر کوي استاد مونږ او نه معنا یا دا غینه ودشه پلی صلیها اجازه کړه مونږ کوي چې کله تیر یاد چې مونږ در یاد شوي کچیر ودرنا او یاد چې ودوي چې راويخ شوي کا.
وفي الباب عن ابن مسعود وابي مريم وعمران بن حسين وجبير بن مطعم وابي جحيفه وعمر بن اميه الزمري وذي المحمر وهو ابن اخي النجاشي رضي الله عنهم. قال ابو عيسى وحديث ابي قتاده رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وقد اختلف اهل العلم في الرجل ينام عن الصلاه او ينساها فيستقيل او يذكر وهو في غير وقت الصلاه عند طلوع الشمس او عند غروبها. فقال بعضهم يصليها اذا استيقظ او ذكر وان كان عند طلوع الشمس او عند غروبها وهو قول احمد واسحاق والشافعي ومالك. وقال بعضهم لا يصلي حتى تطلع الشمس او تغرب. د سټیم کې را پاسېږي چې هغه مونځ وخت مکروه کوي به بعضې وایي کوي به او بعضې وایي نه اودس دې وکړي لږ د انتظار وکړي چې وخت صحیحه داخل شي نو بیا دې وکړي. باب ما جاء فی الرجل ینسى الصلاة باب د په بیان دی کې سړي نه مونځ هېر شي. دا مغه شان دی اتفاقي خبره ده اختلاف پکې نشته هېر شي چې کله ور یاد شي ودي کې وایه. قال حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها. چا چې مونځ هېر کوو دي کې اجازه کرا چې کله ورته یاد شي وایه. وفي الباب عن سمرة وابي قتادة رضي الله عنهما قال ابو عيسى حديث انس رضي الله عنه حديث حسن صحيح ويروى عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال في الرجل ينسى الصلاة قال يصليها متى ذكرها کوي دي چې کله ور یاد شه په وخت نه او په غیر کې وخت صحیح او کو وخت مکروه. دا قول د احمد او د اسحاق دی. ويروى عن بکر انه نام عن صلاة فاستيقظ عند غروب راوي شر غروب الشمس واقع فلم يصلي حتى غربت الشمس نور ډوب شنه بیا وکړه. فقد ذهب قوم من الكوفه الى هذا ده احناف په مذهب ده. واما صحابنا فذهبوا الى قول علي ابن ابي طالب ته چې بچ کله ور یاد شنو الکه په پوي شي کې په پوي نشي. باب ما جاء في الرجل تفوت الصلاه بأيتهن يبدأ دا سبب بداو.